السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درد الحاد د ګروپ مرګرو ته ډېر سلامونه. اوان سب تاسو دا تپوس کړی دی مرتد منافق زنديق دهری لادری د دې تعریفات نو شروع کو د منافق نه. منافق د اسم فاعل صيغه ده، دوروخ انسان ته وایي چې په ژبه او عمل سره د مسلمانانو عمل کوي، نو ځل کې دا کفر پټ ساتي. بیا د دې منافق دو اقسام دي، یو نفاق عملی دی او بل اعتقادي دی. د نفاق عملی په باره کې احادیث مبارکه ذکر شوی دي، او حدیث مبارک کې درې خصوصیات ذکر کړل دي او بلکې څلور. ترمذی شریف، نسائی شریف دا حدیث مبارک روایت کړل دي. آیات المنافق ثلاث، د منافق درې نښې دي. اذا حدث کذب، چې کله خبرې کوي دا دروغ وایي. واذا وعد اخلف، او کله چې دا وعده وکړي نو دا اخلف د مخالفت کې دی، نه پوره کوي. واذا اؤتمن خان، او کله چې ورسره امانت کوي دا پکې خیانت کوي. او بل حدیث مبارک کې راځي چې کله دا بیا جنگ جګړه کوي، چې کله دا په جنگ شي نو بیا دا کنځلې کوي. دا څلوره مې نښې بیان شوي دي. بیا علماء کرامو د دې څه نښې ښودلې دي، د هغې وضاحت ضروري دی. د نفاق عملی یو نښه دا هم ده چې دا د خپل قبیلې د وجې نه مسلمان وي، او د قبیلې د وجې نه دا په اسلام باندې پاتې وي. که قبیلې مسلمان وي دا مور سره مسلمان وي، او که هغه کافر کېږي دوی مور سره کافر کېږي. مطلب رواجونو پسې نښته وي، د کفر رواجونه خوښوي. نو دا د نفاق یو عملی یو قسم دی چې انسان په خپلو رواجونو کې د اسلام خلاف رواجونه ذکر کوي. نو دا د نفاق یو قسم دی. دویم نمبر دا دی چې د دې انسان په زړه کې د دنیا محبت ډیر زیات وي، د دنیا د محبت نه زړه ډک وي. د اسلام لپاره، د الله او رسول لپاره د زړه کې څه محبت نه وي. دا هم علماء کرامو ذکر کړی ده. ولې بابا وایي غیر مینې دې په زړه باندې انبار کړي، په کعبه کې نه نباسي بوتان ولې. دا زړه چې دی دا خو د الله کعبه ده، نو چې دې کې ته د اسلام لپاره، الله او رسول لپاره محبت نه ساتي، نو ضروري خبره ده. نو دا د نفاق یو قسم دی. دا هم دی دغه شانته کې دا هم د هغه انسانانو په باره کې هم چې دوی حسد کوي، په زړونو کې حسد ساتي، کینه ساتي، بغض ساتي، د مال حرص نه د دوی زړونه ډک وي، او د الله او د رسول او دغه شانته کې د الله سره د مناجاتو د پاره دی سره په د دوی په زړونو کې ځای نه وي. د 24 غنټې په دې بغض او حسد او د مال په حرص کې لګیا وي، سرګردانه ګرځي. دا هم یو قسم دی د منافق عملی او د نفاق عملی. دغه شانته کې یو قسم دا هم دی، څلورم نمبر، چې د دنیا په کارونو کې دا کاروبار معاشي لحاظ سره 24 غنټې مشغولیت لري، او دا د آخرت نه غافل وي. نو دا هم د نفاق عملی یو شکل دی. او دغه شانته کې د وطن او د قبیلې محبت او تعصب، وطن پرستی، انسانیت پرستی. ګور د نن سبا د تاسو د کم چې مشهوري دغه اوري، نو دا هم د نفاق عملی یو قسم دی. نو د نفاق عملی حکم دا دی چې په دې کارونو به انسان دا کارونه چې پکې وي د نه توبه وباسي، الله به له توبه معاف او دې کارونه دي دا پرهیز کوي. البته انسان مړ شو په دې باندې دا ته توبه نه ده وکړي، نو دله به سزا ملاویږي، هغه وروسته به دا جنت ته ځي. د نفاق اعتقادي مثال دا دی چې انسان خو ځان په انسان مسلمان په ظاهر ښکاره کړي او دننه دا کافر وي. د دې بنیاد په وجه به دا همیشه په جهنم کې اوسېږي. نفاق اعتقادي په عقیده کې مسلمان نه وي، په عقیده کې دا د عقیدې نه دا دغه وي سوي، دا کافر وي. نو علماء کرام فرمایي چې اوس په دې زمانہ کې منافق عملی شته دی، خو منافق اعتقادي نشته دی. ولې؟ اوس یا مسلمان دی یا کافر دی، په زړه کې داسې څوک نشته دی چې را منافق عملی خو شته دی، ځکه دروغ وایي، غیبت دی، دغه شانته کې وعده خلافي ده. چې کوم آیاتونه کوم دغه چې ذکر شو، نښې او نشانونه ذکر شو د منافق، نو دا خو شته، خو دې سره انسان منافق عملی او دې سره دا فاسق ګرځېږي. دغه شانته کې مرتد
او زنديق نو او کافر چاته وای نو کافر خو اول نه د اسلام دلایل نه مني موږ ورته دلایل بیان او دوی نه مني په خپل کفر باندې دوی قائم وي البته مرتد هغه چاته وای چې د اسلام حقانیت اومني کوم ضرورت د دین چې وی هغه ټول قبول کی ضرورت د دین ټول قبلول کی ته مسلمان وای اول نه او دنه چې څوک انکار کوي د کافر وای او چې کله د اومني او به د نورسته انکار وکړي د تبع مرتد وای بیا په دوی باندې د اعتراف کې چې تاسو مرتد ته د قتل سزا ول ورکوي موږ چې الله دی کتاب کې دا مکمل وضاحت کړی دی او وجه دا ده چې د دې مرتد په وجه باندې نور مسلمانانو عقاید خرابېږي یو انسان چې مسلمانانو په معاشره کې ژوند تیرې دا به د مسلمانانو قوانین په ځان لاګو کوي کچې دا د مسلمانانو د قوانینو نه خلاف ورزي کوي نو دله به سزا ملوي اوس موږ مرتد ته سم نه وایي هغه د یورپ ته لاړ شه د مرتد چې څوک مولسنه مسلمانانو ور پسې الته نزي البته که واستدلته موجود او ته مرتد کیږي او د اسلام خلاف بکواسات کې او د اسلام خلاف د اسلام په پاک دین باندې اعتراضات کوي نو یقینا دا واجب القتل دی او د دې وضاحت علماء کرام کړی دي دا شانته کې دا مرتد شو زنديق چاته وای زنديق هغه انسان دی چې خپل کفریه عقاید دته د اسلام نوم ورکوي لکه قادیانیان ولی قادیانیان اوس دي زنديقان دوی د خپل کفر ته د اسلام په نوم باندې دی دا کوي نو دا د ټول نه خطرناک دا زنديق دی دا د مرتد په حکم کې دی دا زمونږ فتاوا جات ټول د خبرو وضاحت کړی دی دا شانته کې ملحد چاته وای نو ملحد الهد یلحد الهدن د صحیح لارې نه د صراط مستقیم نه خواشوي د ملحد وای او څوک چې په الله یو مذهب باندې هم مذهب نه مني ما بعد طبيعت سيزونه نه مني ته ملحد وای او دې ته تحریم وای او دا د مختلفو زمانونو را روان دي د بخوانه دا ترتیب را روان دي البته یو جدید الحاد یو قدیم الحاد د جدید الحاد چې دا خطرناک دی د قدیم الحاد نه ولی قدیم الحاد چې د دې سداسه خاصه نظریه نه و بس یو څو اشکالات به کول او بس هغه چې ولله د فقره دی بټیک شو اوس یو دا منظم شکل کې را روان دي په خوا چې کوم قدیم الحاد هغه به مذهب ختمولو کوشش کولو دا چې د مذهب د ختمولو کوشش نه کوي مذهب ناکاره کولو کوشش کوي چې مذهب ته ناکاره کوي مذهب به موجود وي دین به موجود وي څوک به عمل نه کوي شک او شبهات بدل ځل کې پیدا کوي نو دا ډیر زیات خطرناک دی نو دلا ملحد وي لا ادري چاته وي لا ادري دا سوفسطایو یو قبیله ده سوفسطایا د یونان فلسفه تیر شوی دی هغه موږ ته هیڅ پته نشته چې دا موجودات دا ماده موجود ده او کنه ده د خپل جسم په اړه کې هم شک کوي نو دا لا ادري دي ته وي چې دی وي چې موږ هیڅ نم نه یو خبر او موږ ته هیڅ خبر علم نشته دی او هغه وای دا ذرایع د علم عقل حواس دا چې دي دا د علم د لپاره کافی نه دي نو هغه په دې کې سوفسطایا ورته وي اولادري ورته وي نو دا مختصر غونډه کې وضاحت د دې تعریفاتو په اړه کې وشو کوشش کوي دا مرګرو مخکې اور بیا شیر کوي چې نور مسلمانان دې هم خبرېږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین